امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه یو علاقه ته تشریف یوړو نو پاغه علاقه کې شپه راغا د جمعات خلکو ته وی چې ماسختن منځ شو وې زه مسافرم د دین یو طالبم مال د شپې د تیرولو ځای راګي په دې جمعات کې خلکو د خبر اړوون لري د جمعات نه بهر پراخو ایستو لړای ک موسم د جمیو د لډېر لته غزارونه ورکو د جمعات نه بهر ک رحمت الله تعالی علیه امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه نوم د چانه پټ نه د اهل سنت والجماعت کشر امام د پسلور امامانو کې او د قران مجید د پاره او د دین د پاره د دومره وهل خړلې دي چې د پملا مبارک باندې سرمن نه وا غوخه پنوا او د بروزانه بهوش کېده امام صاحب رحمت الله علیه الله جل جلاله د سلو زلو نډیر په خوب کې لیدلې دي الله ورته ډیر اوچت مقام ورکړي هغه امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه فرمایي چې مان ویني بیږي او زړه د خوګ حالت کې او په بو کې زو غرزولم دیکي او نوجوان تیری کی چې او بابا پروت ته روچا دې کم زده یخنین او د خوګونو نه چې کم دینو د زخمونو نه خوګېدم او راچېدم د یخنینا وای هغه نوجوان ذکر ته بوتلم او مالې ګرمه کپڑے راکی وجود را لګرم کو مرهم پټه را لو کی ګرم خوراکونه او پیغان را باندې اسکول وې زما یخنی ګرم شو وجود می خشو افاقه طرف تلاړم وې دې نوجوان خبره نه کولی وی ما ورته وی نوجوان اے بچي زویاوی تسوي وی هغه ماته وی بابا جی ز استغفار و مستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه وی ما ورته ویل استغفار تعالی څه فائدہ درکړی دا وی او استغفار خو مال ټولي فائدې را کړی دي استغفار مال دا فائدہ را کړی چې استغفار په وجه باندې ز کوم دعا کوم الله زما دعا قبلې زما حاجتونه الله پوره کوي ما ته الله ډېر خوشاله برکتونه نعمتونه د استغفار په وجه را کړی دي د استغفار په وجه باندې چې کوم نه زما یو دعا لا نه قبوله یو حاجت ملا نه دی پورا زما دا ډېر لوی ارمان دی زدا خواهش لرم چې زما د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه زیارت الله نصیب کی او زه د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه زیارت وکم امام صاحب رحمت الله علیه په چغو جړل وې بچي ستا استغفار ویلو احمد بن حنبل تعالی چې کم نن په راخو باندې راوسته دي نن احمد بن حنبل ستا کور ته چې کم نه الله پر راخو راوسته زه امام احمد بن حنبلم نوجوان ډیر خوشاله شو د خوشاله ومن السرور بکاو کله کله انسان د خوشاله نه جاړي نو حضرت امام صاحب رحمت الله علیه نوجوان چې کوم چې خدمت ولکړ وغه د خوشاله نه وجړل عرض می دا کولو زما عزت مندو استغفار کې الله تعالی ډېر لوی خیر او برکت دی خیره موجوده زمانہ کې چې کم تکلیفونه دي مشکلات دي پریشانی دي الله تعالی دې مونږ د دین او ساتي